په خیبر پښتونخوا په وادي تیراه کې زمونږ بېوسه او لاچارو پښتنو په سرونو باندې قرآن مجیدونه ایښي دي او پیدل پته نشي څو ګنټې سفر کړی دی او دغه طالبانو خوا لیدلي او طالبانو کیمپون هغو ته ویلي د خدای او د قرآن او د رسول الله په مخ باندې موږ پرېږدئ موږ په امن کې پرېږدئ او زموږ بچي خویندې میندې زموږ مشران موږ نور مه ذلیله کوئ تاسو د دې ځای نه لاړ شئ. بل طرف ته ورته طالبانو ویلي دي چې ټیک ته موږ له د 5 اګسته پورې په 5 تاریخ پورې ټایم راکړئ او موږ خپلو مشرانو ته افغانستان ته دا ستاسو خبرې لیږلي دي ستاسو دا جرګه تاسو چې کوم مطالبات دي دا موږ افغانستان ته لیږلي دي او هغه ځای نه به چې کوم دی موږ ته اورډر میلاو شي 5 تاریخه پورې موږ ته ټایم راکړئ. نو زما دا سوال دی چې دا ملک او دا خیبر پښتونخوا دا د افغانستان نه چلیږي دا طالبان څوک دي دا چا راوستي دي دوله اجازت چا ورکړی دی دا دلته دا کیمپونه ورته چا جوړ کړي دي د دې خوراک سکاک د کوم ځای نه راځي ولې پې دا پښتانه وژنئ ولې پرون نه بله ورځې پښتانه سریعام په رڼه ورځ باندې او بیا زموږ د فوج وردي سیمالۍ فوج وردي ورته چا ورکړې ده ولې دا پښتانه ویشته. نو د 5 اګسته پورې تاسو ټایم اخیستی تاسو خپلو مشرانو ته ویلي دي زه د خپلو مشرانو دا سوال لرم الیمین ګنډاپور فضلالرحمن او زموږ آرمي چیف او وزیر اعظم دا ټول چې کوم مشران دي دې خلکو له وردیانې چا ورکړي دا دې ملک ته چا رادنده کړي دی او زموږ دا ملک افغانستان نه چلیږي که دا پاکستان دا تاسو چلوئ. خو دلته مسله ده دا نومونه دوه دي طالبان او فوج دا نومونه دوه دي او سړی یو دی دا یو ځای نه چلیږي او صرف او صرف پښتنو ته چل دی پښتانه په در په در او خاورې په سر کوي او پښتانه په بیا چې کوم دی د کورونو نه بهر کوي او دا معدنیاتو ته چل جوړ دی په صفاو الفاظو ولې نه وایي چې پښتانه به موږ وژنو که تاسو کې څه زور او تپړې راشي زموږ تپوس وکړئ دا خو ظلم او جبر دی.